نن موضوع دا د هجرت په باره کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مکې مکرمې نه مدینه مبارکه ته هجرت په سفر کې کړو. د سفر آتیشتم تاریخ اسلامی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام روان شو. وجه داوا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دعوت کار کو او د دعوت کار ډیر په تیزۍ سره روانو. کافر به ډلې ډلې راتلل او ایمان به راوړه. نو کافر پریشان شو. دې کې لس ټبرې اوسېدلې په مکه مکرمه کې او یو ټبر پکې د نبی علیہ السلام و. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعوت کار شروع. کافر پریشان شو چې دا سړی بندول غواړي. کدا داسې شروعي نو ټول خلق به ایمان راوړي. نو هغې په دارالندوا کې مشوره وکړه چې دغه پیغمبر دا نبی علیہ السلام دا بندول غواړي. د دې په باره کې لوی لوی سرداران د مکې د 9 قبیلو نه راغونډ شو. په دارالندوا کې مشوره شروع کړه. په دې کې یو بوډا سړی راغی. هغه هم ګیټ وټاکو. ابو جهل دی ولا ګیټ کولاو که ورته وایي بابا ته څوک یې؟ ته د کوم ځای نه راغلی؟ ورته وایي زه د پلانکي علاقې د ښار نه راغلی یم. زه خبر شوی یم چې تاسو میټینګ راغوښتی او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خلاف میټینګ کوئ. زم دا غواړم زم ته په عذاب یم. زما علاقم ته په عذاب ده چې زه په دې میټینګ کې کینم او زم مشوره درکم. کله چې میټینګ شروع شه ابو بختری هغه کافر وای نبی علیہ السلام به وتړو او په یو کمره کې به بند کو او وړوکې غوندې سوری به پرېږدو چې صرف لږ لا لږ خوراک ورکو. سموده به وفات شي. نبی علیہ السلام نه به بېغمه شو. دغه بوډا ورته وایي ای پلانکي ابو بختري مشوره دې ډېره غلطه ورکړه. د نبی علیہ السلام داسې ملګري دي داسې صحابه دي چې هغې ته پته ولګېده ستا دا کمره دا جیل خو پرېږده چې په مکه مکرمه کې به ته یو قسم پاتې نشي. مشوره دې غلطه ده. عمر بن هشام دا یو بل کافرو هغه وویله چې د دې مکې مکرمې نه به وشړو بلې علاقې ته به لاړ شي زمونږ علاقه به تې په امن کې. هغه بوډا ورته مخ راواړو وایي ستا مشوره هم ډېره بېکاره ده. هلته به لاړ شي دا پیغمبر مبارک ګورئ د ده خوله مبارک ډېره خوږه ده. د ده سره ناسته کول فوراً سره ایمان راوړي. ګورئ ملګري به تیار کړي. سموده باد به راشي مونږ باندې به په مکه حمله وکړي. زمونږ بچي ورڅوک به مړه کړي ځکه جهاد میدان به وي. ستا مشوره هم غلطه ده. ابو جهل مشوره ورکوي وایي مونږ 9 ټبر یو 9 زلمي به تیار کړو. نبی علیہ السلام به شهید کو. نعوذ بالله من ذلک.
صرف د نبی علیہ السلام ټبر پاتې شه هغې بیا د 9 ټبرو سره جنګ نشي کولی بس فدیه به ورکو یعنی دیت 100 اوښان د نبی علیہ السلام ټبر ته موږ به ترې بېغمه شو هغه بوډا ورته وایي وی بهترینه مشوره د ابوجهل ورکړه په همدې باندې عمل وکړئ اوس دا بوډا څوک و دا شیطانو د بوډاتوب په شکل کې راغلی و او ورته وایي چې زه د پلانکۍ علاقې نه راغلی یم دغې علاقې سردار یم مشوره وشوه په دارالندوا کې کله چې کېناست د شپې پروګرام جوړ شه چې د نبی علیه السلام د کور مبارک نه محاصره وکړئ چې نبی علیه السلام لاړ نشي او نن شپې شهید کړئ د ابوجهل کم کور چې دی بلکل سیده د نبی علیه السلام کور مبارک دی او فاصله پکې 1 منټ فاصله هم پوره نشته مخامخ یو بل ته کورونه وي غیر چاپیر 11 کسان راغله او ودرېده د دې کور نه یې محاصره وکړه د شپې نیمه شپه وله راغله نبی علیه السلام باندې د غرمې په ټیم کې وحی راغله چې ای پیغمبره جبرائیل علیه السلام ورته عرض کوي ای د الله پیغمبره بیگا د سحر ټیم کې کافرو مشوره کړې په دارالندوا کې تاسو شهید کول غواړي تاسو به سبا د دې ځای نه په هجرت ځئ نبی علیه السلام ټکنه غرمه او بیا د مکې مکرمې ګرمي نبی علیه السلام د خپل کور نه راووت څادر مبارک په سر باندې واچو سخته ګرمي ده او د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کور طرف ته روان شو کور یې وټکاو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ 2 لوریانې یو زوی یو غلام قصر راغی چې ګیټ کلاو کړو نبی علیه السلام لوري منډه کړه اسما رضی الله تعالی عنها او ورته عرض کوي بابا جانا نبی علیہ السلام راغے دا خو د غرمې په دې دومره عمر کې چرته نه دی راغلی او بې وخته د غرمې په ټیم کې راغی بابا جانا وی نبی علیہ السلام ورته وفرمیل یا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کسان ځان نه اخوا که پټه خبره ده لکو نن الله رب العزت په ما وحی راولېږه چې خپل مرګري ته ووایا چې زه به نن هجرت کومه د شپې به وځم نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته عرض کړي د الله پیغمبره تاسو هجرت کوئ آیا زما نوم زه به ځم او الله رب العزت په وحی کې ستاسو نوم مبارک بیان کړی چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ځان سره بوځه هغه شان والا صحابي چې په اسمانونو کې رب کریم نوم یادوي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د خوشحالۍ نه په جاړه شو اوی جړل او ورته عرض کوي د الله پیغمبره 2 خان مې د ډېرو ورځو نه ساتلي وو او صرف د هجرت د پاره مې تیار کړي وو ځکه چې دلته کې ژوندون ډېر ګران و وی ما وی په پیغمبر علیه السلام به کله وحی راځي چې دغه اوښان د هجرت کې روان کما نبی علیه السلام ورته فرمایي بس شپې به ځو شپه شوه نبی علیه السلام په بستره مبارکه کې پروت دی نیمه شپه ده نبی علیه السلام را پاسید ابو علی رضی الله تعالی عنہ ته وفرمایل وی زما په بستره اوده شه او زما دا صدر د نبوت دا په ځان واچوه او زه ځم او اوس کافر د نبی علیه السلام د دې کور مبارک نه 11 کافر تاو شوي دي
پدې کې 77 ابو لهب هم شته غمشتا 11 کافر دي دا ته ګر چا پیرتاو دي نبی علیہ السلام راوزی نبی علیہ السلام سورت یاسین مبارک یو آیات لولی او شگ مبارک یا خط مبارک پلاس کے راواقستا او دا آیات مبارک ولوستا وجعلنا من بین ایدیہم صدا ومن خلفهم صدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون او دا دی کور دا سحن مبارک نے دا سی اوشتا اغا خطا یا شگ لارو دا کافر پا سرونو پریوت آغی پخپلو سرونو اختشو نبی علیہ السلام کور گیٹ کولاو کرو روانش ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورغے یار دیتا وی چه دا شپی خوب نکی سنگا چه نبی علیہ السلام تک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا دروازے کے ولاڑو ویل اللہ پیغمبر از چیزو را روان شو غار سور ترازی غار سور یو نیمه 2 گھنٹے مزل دے پغرکے کل چرا روان شو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا وجود مبارکنا لک کمزور ہے ہو دا سے زمون گوندی وجود نو کمزور ہے ہو عمرم دیر دے لیکن نبی علیہ السلام تارس کئی دا اللہ پیغمبرہ ما تنن پوگو سور شا چه دغا نبوت زنن غار سور تا پخپلو گو خیجو ما سڑے پیادم نشی خطے عشق او محبت کی چی سڑے کل راشی اگا بیا پزان نپوئی گی نبی علیہ السلام پوگا مبارک اوچت کا او نبی علیہ السلام روان کا او پغار سور پغا غر باندی خیجی چاہتے تپوسو کا وی آیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاسو وی زنپوی دم دا عشق او دا محبت ندک آغا یو نقشوا چه ما نبی علیہ السلام اچت کرو زروانم زپزان دا عشق او دا محبت دا وجنا نیم پوئی شوے چه زما پوگو باندکنی سوک سوار دی دیتا عشق وی او چه کور نواتا ابو قحافہ دادا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلارو آگا کور تراغ پا دگا ٹیم کی دیئے وی بچائی پا کور کی ستا بابا جان سپریخو مونگتا کنا اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی شپک یا 15,000 دراہیمو آگا ٹول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زان سرا پا گوتے کی واچول او زان سرائی ویوڑا چه چرتا زما پیغمبر تا دا پیسو ضرورت پیخ نشی نخبلا لمسے و توی بابا جانا آو زما پلار دیر سپریخی دی اسما رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی وی حالن کے بابا جان زمائی ورو پیمنا و پریخی پکور کی وی یو گوتی میں دا کپڑے را واخستا زر میں آگے کے کانی واچول واغا میں پتاک چکی کے خدا وی بابا جان میرا روان کا نیکا میرا روان کا وی ماوتوی رازا بابا جانا وی لاسنا میں اونیو وی آگا تاک چیتا میرا وست وی آگا کپڑے کے دن کانی او شگی پرتی وی سر بابا جان لاس میں پی کے خدا چے بابا جانا دگا دی زما پلار دیری پیسی مونگ تپریخی حالن کی ویسنو پکور کی تشکانی و شگی وی بابا جان میں خوشحال شا او چراتا اوی ویلو وی زکا اس میں بچے پا سپر تلے پا حجرت تلے پروانکم قید چی پیسی را تپریخی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار سور کے دے او پا یوازی خدمت نکی نبی علیہ السلام چکل پا سفر زی غار سور تخیجی دا سہر دا طلوع پا ٹیم کی نبی علیہ السلام پا غار سور کے دے خپلی لورتا اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی
بچی ته به ګورې روټۍ راوړي د شپې ټول کور په خدمت کې مبتلا شو بچی عبدالله رضی الله تعالی عنہ زوی دی هغه ته یې وویل بچیه ته به د مکې مکرمې کې د ورځې حالات معلومې او موږ ته به د شپې بیا هغه حالات راوړي بیانې به او غلام یې و عامر رضی الله تعالی عنہ هغه ته وفرمایل وی ته به ګډې او بیزې په دې غرونو کې سره خو چې نیمه شپه شي او تا ته ګمان راشي چې هېڅوک نشته هر چا خپل مال کورونو ته بوتله بیا به ته راځې او د چیلیو نه به موږ ته پی رالوشې هغه به موږ له راکې هر څه یې د نبي علیه السلام نه قربان حالات به دغسې کېدل حالات به یې راوړل کافرو ته پته ولګېده یو کافر را روان دی سحر ټیم دی لمر راخیږي کافر تورې ورسره دي ولاړ دي د نبي علیه السلام د کور نه غیر چاپیر یو کافر پې راغی ورته وایي څه له ولاړ یی وایي نبي علیه السلام ته ولاړ یو نن یې شهید کوو هغې ورته یې قمقلو ما خو دوه کسان ولیده او داسې روان وو داسې په دې طرف لاړ چې کله به مدینې مبارکې ته خلک تله نو د جنوب په طرف باندې به تله هلته د مکې خپل جنوب طرف ته او فرمایي وي نبي علیه السلام په جنوب طرف لا نړو د یمن په طرف تاو شه چې لاره بدله شي چې کافر په دغه لار ځي موږ په دې لار تللي یو وی نبي علیه السلام وته تاسو لا ولاړ یی دی چې په دیوال سر ور اوچت چې وایي کته په کټ کې څوک پروت دی دی ور واوړېد چې څادر یې تیا اخوا کړو علي رضی الله تعالی عنہ علي رضی الله تعالی عنہ ته وایي وایه پیغمبر علیه السلام څه شو علي رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي وایي ما له پته نشته بیا یې علي رضی الله تعالی عنہ ووالو دی ظالمانو کافرانو وی ټکاو ورته وی حل ووایه وی حل پته راته نشته نبي علیه السلام د کور نه وتی نبي علیه السلام د کور نه د شپې وتی ما ته پته نشته نبي علیه السلام علي رضی الله تعالی عنہ په دې مقرر کړی و چې ګورې زما سره د دې کافرو امانتونه ایښودي و هغه امانتونه به ته ایثار شي هغه به دې خلقو ته واپس کړي او چې کله د ټول امانتونه واپس کا بیا به مدینې مبارکې په طرف را روان شي حالن کې په نبي علیه السلام د کافرو دومره اعتماد و چې امانتونه به ورسره کېښوده خو ایمان یې پرې نه راوړه دلته کې یو خبره کو کافر وی یو ډله وی علي رضی الله تعالی عنہ ګوره نبي علیه السلام د خپل امانتونو چې کافرو ورسره ایښودي وو نو علي رضی الله تعالی عنہ د هغې امانتګرې جوړ که نو دې نه معلومیږي د دې نه معلومیږي چې علي رضی الله تعالی عنہ اول خلیفه پکارو اول باچا پکارو مونږ ورته وایو واوره نبی علیه السلام د خپل د کافرو امانتونو دپاره علي رضی الله تعالی عنہ امانتګر جوړ کړه و الله د خپل امانت دپاره چې نبی علیه السلام ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یې وله جوړ کړه چې دا امانت په خیر مدینې ته ورسوه نو مرتبه د چا اوچته شوه علي رضی الله تعالی عنہ اهل بیت ته انکار ته نشته خو لیکن په خلافت کې اول ابوبکر صدیق رضی الله تعالی د ټولو نه لویه مرتبه په مخ د ځمکه د پیغمبرانو نه هغه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی او دغه مرتبه وله نبي علیه السلام په خپله ورکړې ده فرمایي وی ما د ټولو خلقو هغه چې احسانات یې په ما کړي وو هغه ما وله په دنیا کې پوره کړه لیکن ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه شخصیت دی چې دغه هغه احسان ما په دنیا کې پوره نه کړی شو
الله رب العزت بدل په آخرت باندې زما په بدل کې احسانات پوره کړي دومره لویه مرتبه نو چې کله غار سور ته ورځ نو د دغه ځای نه بیا نبي علیه الصلاة وسلام سفر کوي او سفر بیا ناشنا سفر دی چې په لاره څه واقعات راځي مدینې مبارکې ته رسي هلته څه واقعات راځي انشاءالله که ژوندونو آینده جمعه به بیا ووایو او دا سفر په 28 سفر باندې د میاشتې دا سفر میاشت هجرت د مکې مکرمې نه شروع شوی په 8 ورځو کې بیا نبی علیه السلام رسېدلی چې هغه کم تاریخ و انشاءالله آینده جمعه به پرې خبره کوو یو مسله هغه ده یو کس ته د هغه نه یو رکعت تلی یا 2 رکعته تلی یا ته 3 تلی او یا ته 4 تلی امام په تحیاتو کې اونیو د دنه سبحانک اللهم پاتې ده اکثر خلک دا تپوس کوي وی جی اوس به موږ دا وایو که به نه وایو آپ کا مسائل ان کا حل یوسف لدانوی صاحب رحمه الله لیکلی دي په خپله فتاوه کې وی کله چې دنه یو رکعت تلی 2 3 4 تلی او کلم دا پاسېده خپل وزان ته مونځ پوره کوي امام سلام وګرځاو نو دا به سبحانک اللهم شروع کی په هغه رکعت کې ووایي او بیا به اعوذ بالله او بسم الله ووایي او بیا به الحمد شروع کی بیا چې باقي څومره رکعتونه کوي صرف بسم الله به وایي وجه دا ده په مونځ کې به دومره خیال کې چې زما استانه سنت عملم پاتې نشي دې کې دومره زوره نه ده چې په مونځ کې به سنت هم په قصدن نه پرېږدي مونږ خو دې الله معاف کړي مونږ خو ډېر ګډوډ یو مونځ کې سنت پرېږده مونږ پکې واجب نه پېژنو سنت خو لا لرې خبره ده ورې دا یو مسله ما بار کړې ده زه جمعې په ورځ نو هلکه پنسۍ اوچتې کوي ابو داود شریف کې صحیح روایت دی ابو داود شریف کې وایي چې د چا پنسۍ ښکته وي په مونځ کې نبی علیہ السلام فرمائی مونځ نه کیږي دې مقصد دا نه دی چې مونځ کې اوچتوه او چې سلام وګرځي او د ځای نه پاسې بس ټک ټک شروع کا او چې ګیر ته رسي چې پنسۍ دې بیا ښکته پنسۍ به ستا 24 ګنټې اوچتي 24 ګنټې دا به ستا اوچتي عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله بولولو ووالو په خېټه مبارکه باندې نو چې څه به وخوړه هغه به داسې واپس په دې خېټه مبارکه تېره ووته نو هغه پروتو په کټ کې او صحابي فرمایي وایي په همدغه ټایم کې وفات کېږي وایي یو کس یې ولید چې هغه راننوت او هغه دا لنګ زموږ خو پنسۍ دي عرب خو هغه لنګ غوندې بیا اچو اوس هم دا خلقي اچوي هغه د ګیټ کو نه ښکته و عمر رضی الله تعالی عنہ په دومره سخت تکلیف کې په دومره سخت پریشانی کې ورته فرمایي ارفع ازارک اوچت که دا ازار دی دا ګیټ کې ښکاره کا په دومره سخت تکلیف کې مسلمانه ته نوي کپړې واچې پنسۍ دې دومره ښکتې کړی ته به وایې که د دنیا دا ټول ښایست په دې پنسه کې پروت دی جشن ازادي به دې ته وایي نو زما توبه دا جشن ازادي نه ده دا څه بل شی دی او که دا پاکستان په دې پوغو آزاد شوی که نه په دې پوغو نو راځئ پوغې به ټول راوالو او په دې کشمیر به ورشو دا به هم ته آزاد هغې به ډزې کې مونږ وله شپېلۍ وو کیدای شي پرېږدي هسې مړه د ازادۍ نه مونږ یو ګپ شپ جوړ کړی دی الله مو دې معاف که دغسې ازادي وي دغسې ازادي خو دې مونږ ته الله په خوب کې هم نه ښایي الله مو دې معاف دعا وکړه الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين یا الله سمو اور سمو یا الله په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي یا الله د نبی علیه الصلاة والسلام سره د صحابه سره زموږ په حقیقت کې مینه پیدا کړي یا الله د نبی علیه الصلاة والسلام په رسالت په ختم نبوت په قرآن او په حدیث یا الله په دې باندې زمونږ بچي یا الله زمونږ زنانا یا الله زمونږ والدین هر څوک قربان کې یا الله مونږ نه د دې بې حرمتي مه کوي یا الله مونږ په دین پتکان جوړ کې یا الله مونږ د خپل وطن سره
په حقیقت کې هغه مینه نصیب کړي چې کم شریعت ښودلې ده یا الله د شریعت خلاف یا الله زمونږ هغه مینې نه مونږ بچ کړي یا الله چې څومره قرضدار وي قرض نه اخلاص کړي څومره بیماران بیماری په شفا بدله کړي یا الله چې څومره مسلمانانو دنیا په کم ګوټ کې وي یا الله وفات شوي قبرونه د نور نه ډک کړي جنت باغچې ولا وګرځې یا الله جنت باغچې ولا وګرځې یا الله د فلسطین او د کشمیر مسلمانانو ناصر و امداد شي یا الله د یهود تباہ و برباد کړي یا الله د حماس مجاهدینو ته غلبه ورکړي یا الله په کشمیر کې کم مجاهدین جنگيږي یا الله غلبه ولا ورکړي او یا الله حرمین شریفینو ته موږ مسلمانان ټول یا الله بار بار بوزي یا الله نبی علیہ السلام څومره خیر دعاګانې غوښتي کې موږ وکړي کم نه امن غوښتي نو په امن کې وساتي وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما